بسم الله الرحمن الرحيم. وإما على بيان الحاجة إليه فلأنه لو لم يعلم غاية العلم والغرض منه لكان طلبه عبثا. مونږ ویلو په مقدمه کې چې کوم دې درې خبرې دي. اول چې کوم دې تعریف د علم به رسمي د اغین ولی لا بودی دا د اغین ذکر لا بودی دا که چرتا سړی تصور د علم به رسمي بونکی تصور به رسمي دا بونکی نو دیبا طالب د شي دیبا د مجهول مطلق شي او طلب د مجهول مطلق څه دی دا محال دی. نو پیجندا بغیر د پیجنګلنو د علم نه شروع کول طالب تداسي دا محال دی. کوئی خبره دویمه خبره په مقدمه کې دا وا چې غرض د علم دا او پیجندل شي څه غرض د علم ولی کته غرض او غایه د علم نه پیژنې نو ټول طلب به عبشي دا علم به تعالی څه فائدہ درکړي نه پويږي. کدا خبره دی اون پیژندا ټول تایید صدا دا عبشوا. او درېمه خبره چې کوم دی هغه د موضوع پیژندلو د موضوع پیژندل ځکه ضروری دي. کته موضوع نه پیژنې نو امتیاز د علوم چې کوم دی دا په څه باندې راځي دا په موضوعات باندې راځي. یو علم چې د بل علم نه ممتاز کیږي په څه ممتاز کیږي دا په موضوع باندې خیال دې. نو دا موضوع د علم نه ځکه لا بودی شو چې تا د علوم په منځ کې څو کې فرق پیژنې د مشروع فيه چې کوم علم کې د شروع کړی دا د دې د نور علوم سره څو کې دا فرق کې اوسوي. وإما على بيان الحاجة إليه او هر چې مقدمه دا موقوفه ده پس باندې په بیان د حاجت باندې دی علم ته په بیان د حاجت باندې ستا دا علم ته ولي فلأنه لو لم يعلم غاية العلم كچرتا دا تعریف العلم د معلومه نشي څه غايه د علم او والغرض منه او دا غرض معلوم ورته والغرض منه او څه ورته معلوم نشي غرض د علم ورته معلوم نشي نو لکان طلبه عبثا نو دا طلب په کوم دي شي دا عبثي. عبث توي وی عبارت عن شيء لا يترتب عليه الفائده دا عبارت ده د هغه سيزنا چې په هغه باندې فائدہ مرتب کیږي نه. سره یو چیز کې لګیا یو فائدې نشته هغه ته وی عبث وی. بیا دلته کې دا یو خبرو کا فإنه لو لم يعلم غاية العلم والغرض منه کچارتا دی تعریف العلم اون پیجن دا غایه دا علم او غرض دا دی علمنا کوئی به خبره باندې نو اوسه دلته کې دا غرض او دا غایه په منځ کې څه فرق دی؟ غرض څه ته وایي او غایه څه ته وایي؟ نو په نحوه حاشیه کې وایي وی الغرض ها هنا الفائدة المترتبة بحسب الاعتقاد على الفعل. غرض سے کم دے دا هغه فائدې ته ویل کېږي چې دا مرتب شي. غرض هغه فائدې ته وایي چې دا مرتب شي په مطابق د اعتقاد باندې په فعل باندې د سړي د عقیدې مطابق چې یو فائدہ په یو فعل باندې شي دا مرتب شي هغه د څه وایي هغه ته غرض وایي. وی من حيث انه باعث للفاعل على صدور الفعل او چې د دې حیثیت نه والي چې دا فائدہ دا بیا باعث هم دی په فاعل باندې په صدور د فعل باندې نه پوهیږي. ته چې روټه غوړي او یا اوبس کې نو اوسه دا کل او خوړل دا یو فعل دی کنه ها دا څه وی فعل دی کنه. اوس په دې فعل باندې د دې نمک کې یو فائدہ هغه چې کوم دې تا ته معلومه ده چې په دې سره مې لوګه ختميږي او په دې سره مې تند سکیږي دا ختميږي. کوئی به خبره باندې وبونه څه شي دی هم دا لوګه او تند ناصري دا غرض دی کنه. نو اون دا کا فائدہ چې کوم دې دا باعث په ته باندې په صدور د فعل باندې د فاعل نه د دې وجه نه ته ګلاس راواله خپل دې ونی ځخه روحه راواله چکونه پی اولګه چې مال بسرا کوي
دا به فائدہ را کوي کوئی به خبره باندې نو فائدہ کې چې کم دا غرض کې چې کم دی دا فائدہ دا باعث وي بس باندې په صدور د فعل باندې دا باعث وي بس باندې دا په صدور د فعل باندې پوښي به خبره نو غرض ویل کېږي هو الفائدة المترتبة دا هغه فائدې ته ویل کېږي چې مرتبه شي په یو شی باندې به حسب اعتقاد په حسب د عقیده باندې علی الفعل پس باندې وی من حيث خو چې د دې حیثیت نه حواله چې باعث للفاعل چې دا باعث د فاعل د فارا علی صدور الفعل پس باندې په صدور د فعل باندې او غایه څه ته ویل کېږي وهي الفائدة المترتبة على الفعل دا مغه فائدې ته ویل کېږي چې مرتب ای پس باندې په فعل باندې خو غایا دا عمد د غرض نه برابر خبره ده چې دا باعث د فاعل لپاره په فعل باندې او که باعث نشي نه پوهیږي نو غایا اهم مطلق شو او غرض خاص مطلق شو دواړه هغه فائدہ ده چې مرتب ای پس باندې په فعل باندې او په غرض کې څه وي د دې حیثیت نه بیانې چې دا به باعث په فاعل باندې د څه لپاره د صدور الفعل لپاره د فعل د صادرې او غایه څه شی دی دا هغه فائدہ ده چې مرتبه ده په فعل باندې خو عامه ده باعث د فاعل لپاره وي او که باعث د فاعل لپاره دا نه وي څه خبره وی سواء جعلها الفاعل باعثا عليه ام لا برابر خبره ده چې وګرځي دا فائدہ فاعل لره باعث پدې باندې او یې ونګرځي نو فالغرض يجوز ان يكون مترتبا والا يكون غرض کم دی جائز ده چې دا مرتب او یا د مرتب او اما الغایه فلا بد ان يكون مرتبا او غایه کم دی دا به مقصوي واما على موضوعه او دا شروع فی العلم چې کوم دی دا موقوفه ده په څه باندې دا په موضوع باندې ولی وی فلأن تمایز العلوم بحسب تمایز الموضوعات وی ځکه امتیاز د علوم چې کوم دی دا په حسب د امتیاز څه باندې دی د موضوعات باندې دی امتیاز د علوم دا په حسب د څه باندې دی دا په موضوعات باندې اوس دلته کې چې کوم دی یو نتیجه مطمی ده نتیجه دا مطمی مقدره ده او دا هغې دپاره چې کوم دی څه دی یو قیاس ذکر دی نو دلته فإن تمایز العلوم بحسب تمایز الموضوعات دا د هغه قیاس چې کوم دی یوې تزید څه ده مقدمې ته اشاره ده یوې مقدمې ته څه ده نو دی اوله حاشیه کې راځي وی محصل الكلام حاصل دا کلام داده چې الشروع على وجه البصيرة الكاملة موقوف على التصديق بالموضوع دا نتیجه الشروع على وجه البصيرة الكاملة موقوف على التصديق بالموضوع دا زمونږ چې کوم دی دعوه ده مونږ وی شروع دا چې شروع چې په طریقې د بصیرت کامله باندې وي شروع دا چې شروع په طریقې د څه باندې وي د بصیرت کامله باندې وي دا چې شروع دا موقوفه ده په څه باندې په تصدیق بالموضوع باندې د څو په موضوع باندې سره راغلی وي دا په تصدیق راغلی وي دا خو زمونږ څه دعوه ده اوس د دې لپاره دلیل ولأن البصيرة الكاملة موقوف على العلم بكمال الامتيازات غرقا وإذا بصيرة كاملة دا موقوف بس باندې فهغه علم باندې چې کمال امتیاز پکې بصیرت کامله بکل راځي دا به هغه وخت راځي چې کله په علم کې څه وي کامل امتیاز وي بصیرت کامله بکل راځي چې کله په علم کې کامل امتیاز وي دا صغرا او د دې لپاره کبرا اول علم بکمال الامتیاز او علم په کمال امتیاز باندې موضوع موقوف على التصديق بالموضوع
کوئی خبره او علم په کمال امتیاز باندې دا موقوف دی په باندې په تصدیق بالموضوع باندې وګورئ که تاسو خیال دا مقدمه د کبرا چې کومه ده دا هغه د شرح عبارت سره یو رنګ ده کنه فلأن تمائز العلوم بحسب تمائز الموضوعات عبارتونو کې فرق دی او مقصد د ډول څه دی دا یو دی اوسې نو په دې عبارت سره شارح څنګه له اشاره کوي څه هغه کبرا ده قیاس نو ګوري دا صغرا څخه البصيرة الكاملة موقوف على العلم بكمال الامتياز صغرى او كبرى والعلم بكمال الامتياز موقوف على التصديق بالموضوع نقول قصاص خير شكل اول لها هذه اوسط فكي العلم بكمال الامتياز العلم بكمال الامتياز فكي مقرر لكنا ده فكي شو هذه اوسط نو محمول له په صغرا کې او موضوع د پس کې دا په کبرا کې دا د منځ او باسي العلم بكمال الامتياز هغه نه ختم کینې څه پاتې شي البصيرة الكاملة موقوف دا نه برابر دی دا ته نو باسه هذا العلم بكمال الامتياز نه خارج کا اول علم بكمال الامتياز کوم په کبرا کې راغلي هغه ته نو باسه ته پوښتنه به خبره باندې سره د موقوفون نه نو داسې بشي البصيرة الكاملة موقوف على التصديق بالموضوع نتیجه را لکه نه ده البصيرة الكاملة موقوف على التصديق بالموضوع تاسو پوه شئ نو د ماتن د اشاره د عبارت څخه کوم دی دا په دې کې اشاره رسته هغه کبرا د قیاس څخه لکه سر د حاشیه کې وي وی فلأن تمائز العلوم اشارة الى بیان کبر القیاس وی پدې کې اشاره ده هغه بیان د کبرا رسدا د قیاس ته پوښوي نو دی وی فلأن تمائز العلوم بحسب تمائز الموضوعات تمیز د علوم څخه کوم دی دا په حسب د تمیز څه باندې دی دا په موضوعات باندې دی وی فإن علم الفقه مثلا اوزل دغه باندې عبارت باندې چې کوم دی یو اعتراض واردېږي اعتراض پیدا واردېږي وی مخکې د کلیه ذکر کا څه ذکر کا کلیه دا قانوني کلی دی ښا چې تمیز د علوم په څه باندې راځي په حساب د تمیز د موضوعات باندې کلیه ده او بیا د هغه د لپاره د مثال ذکر کو فإن علم الفقه مثلا څه ور ذکر کا جزئی ولا تکو نو ته لګي کېږي اضافه د کلی په جزئی باندې کې اضافه د ګلاب کلی په څه باندې کې دا په جزئی باندې کې جزئی خو چې کوم دی مثال د چا نشي کېده د کلی نشي کېده خیال اندې نو لاندې ناقب لګي د دینه چې کوم دی جواب کوي ښا وې معترضه تصویر للعلم الکلی فی الجزئی اے معترضه دلته کې مونږ صرف د هغه کلی څه ذکر کوو تصویر ذکر کوو ته کوئی به خبره باندې دا نه چې ټول افراد هم دا څه ټول افراد دا جزئی دا نه څو بلکې دا صرف تصویر د کلی په چا باندې دا په جزئی باندې د دې وجه نه موږ ور سره کې دا مثلا لګولې دي چې واځي په دې کې نه نه پوهیږي چې د څه مثلا لګولې دي دا مثلا چې دا فقط موږ تصویر د چا کوو د کلی کو په باندې دا په جزئی باندې نو اوس د علوم دی یو علم فقه دا او یو څه کوم دی اصول فقه دا یو علم فقه او بل اصول فقه نو اوس ته چې د علم فقه او د اصول فقه د دوه په منځ کې څه کې دا امتیاز کې څه کې د دې امتیاز په څه باندې کې فقه کې د اصول فقه نه ممتاز نو په څه کېږي موضوع باندې کړه اصول فقه ځان له موضوع د فقه ځان له موضوع د دې وجه اصول فقه ځان له علم تو فقه ځان له علم تو کې امام محمد ابو حنیفه په اصول فقه کې دی په فقه کې دی ښا نه پوهیږي وی فإن علم الفقه مثلا وی علم فقه چې کوم دی دا مثلا انما يمتاز عن علم اصول الفقه دا ممتاز ده د علم د چانه د اصول فقه نه به موضوعه بس باندې
ولأن علم الفقه وذكر علم فقه كم يبحث فيه عن أفعال المكلفين فديك بحث كيجي أفعال دشانا ومن حيث أنها تهل وتحرم خدا دے حیثیتنا چه دا شے حلال لے او دا شے حرام دے وتصح وتفسد او دا دے حیثیتنا چه دا شے صحیح دے او دا باطل دے نکوئی گئی دا بحث پچا کی گی علم فقہ کی احوال مکلفین ہوندا دی خواہ او علم اصول الفقه او علم اصول الفقه يبحث فيه عن الادله الشرعيه السمعيه فاغي کے بحث کیږي د ادله شرعیه ونا مثلا او هغه ادله شرعیه السمعيه چې سمه ده چانه شوی ده د شارع نه شوی ده چې کتاب دې سنت دې اجماع او قیاس دې نه پويږي اوس ادله کې د ادله شرعیه او سمعیه نه بحث کیږي من حيث انها يستنبط عنها الاحكام الشرعيه خود دې حیثیت نه چې مستنبط وي د دې نه احکام شرعیه مستنبط وي دي نو فلما كان لهذا موضوع هر کله چې د علم فقه د بار موضوع شو دا فلما كان لهذا موضوع هر کله چې د اصول فقه د بار شو موضوع شو ولذلك موضوع آخر او د فقه د بار چې کوم دې شو ولا موضوع شو نو صار علمين متمايزين نو وګرځي د دوه علمونه چې د یو بل نه ممتاز دي منفردا كل منهما عن الاخر دا جدا دي هر یو د دوه مدسنا د بلنا نو فلو لم يعرف الشارع في العلم كجرده نفي شارع في العلم لأن موضوعه أي شيء هو چې موضوع د علم څه شی دی نو لم يتميز العلم المطلوب عنده امتیاز برانشي د علم مطلوب عنده د چا په نسبت دی د دې شارع په نسبت دی لکه موږ یو طالب فضل الرحمن نامه وا هغه ځان له خپل کتابونو نو شری جامع ویلا نو حال دغه یو طالب په غټو درجو کې نو قابل وو هغه ته چې ما ته کتاب چلو نو هغه ورته مدرسې په کتاب کې شری جامع ویلا ځان کومه ځان خپل کتاب مولا کا په خبره مبره د وحید په کې کې کو نو هغه لا ځان له کوم خپل کتاب اخستو نو شری جامع په دې باندې هدايه واخسته کله صلات ته پوښتنه ما خبره چې راوړ هغه دې کتاب درو یا ورو چې کولای غا هدايه وا او دې خواجه دا په هدايه نه یو په دغه وځه اول دغه کولو کو و دې کتاب کې دا دې نه پاتې کړی والی دي او دې کې هم څه کوي ته وایې نو زه په کار کو باندې څه میلاندو امتیاز کولو ښا امتیاز علم بس باندې را دي دا په موضوع را دي وزاره د فقه او د اصول فقه موضوع او د شرع جامع او د هدايه موضوع نو په جنته لیکا ته پوښتنه خبره نو وی فلو لم يعرف الشارع في العلم كشرط ونفي جني شارع في العلم ان موضوعه اي شيء هو في موضوع بعلم شيء لم يتميز العلم المطلوب عنده نو امتیاز برانشي د علم مطلوب عنده د چا پنيز د شارع پنيز ولم يكن له في طلبه بصيرة او نه وي د دې طالب د بارا په طلب د علم کې بصیرت څنګه د شریعت په سره وړي ښا